خوشامدید وایم هرکلی ورته وایم ستړي مه شئ ورته وایم که نن زموږ دا پروګرام داسې و چې سیدالحق چې دی د سمرباغ تحصیل د شونټالې اوسېدونکی دی په شونټاله باندې مشهور هم دی نو د هغه د رخصتۍ پروګرام و او په هغې کې د پروګرام نور هم داسې و چې لکه ډي سي صاحب راته په څه د وجوهاتو په وجه باندې وي سفیر صاحب چېرته ضرورت و د هغو په وجه باندې رانغی معطل شو دا پروګرام مختصر دی سیدالحق ورور چې دلته دی دا په شونټاله باندې مشهور دی او ده د نن اخري ورځ ده په دې تاڼه کې دی رخصتېږي دغه ټیم دلته پوره دی خو د ده کارکردګي باندې به لږه مشران به نور هم خبرې کوي او موږ ته هم لږه مقرره کړې ده چې په هغې باندې خبره وکړو تقریبا د 15 کالو پورې ده دلته موږ سره دې تاڼه کې وخت تېر کړی په مختلفو وختونو کې خو د ده کارکردګي چې کوم د دې وخته پورې هغه د پښتو او د دې علاقې د پته او د ننګ او د دې هر څه هغه خیال ده ساتلی دی او په دې علاقه کې داسې څوک نشته چې په ده باندې داسې ګوته کېدي چې یاره ما سره سیدالحق چې کومه دی داسې یو خبره کړې ده یا یې ما ته څه دغه کړي دي بلکې ده عموما هم چې کوم دی د خلکو خدمت کړی دی او نن د هغې خدمت هغه وسیله دا ده چې ټول د دې علاقې ولس راغلی موږ مخکې هم دلته د یوه میاشت مخکې دلته یو خبره کړې وه نیمه میاشت زموږ دا خیال و چې لکه دی رخصتېږي نو لکه موږ به دلته په ښه وافر مقدار کې راځو او دله به موږ هغه شیلډ ورکوو د دې ښې کارکردګۍ دپاره او دی به موږ ښه په یو شاندار انداز کې تقسیموو خو رخصته وو خو موږ بېګا خبر شو چې لکه هغه دغه د پروګرام برابر شوی و نو یو بل وخت به بیا هم داسې ګورو ځکه چې ډي سي پي صاحب دلته رانغی ایس ایچ او صاحب دلته رانغی نو انشاءالله ولازي چې هغه بل وخت کې به بیا موږ یو هفته مخکې به موږ د ستار خان نه به موږ دا دغی چې لکه موږ ته مخکې یو هفته به مخکې راته وایي خو د سیدالحق کارکردګي چې کومه ده دا یو بېمثاله کارکردګي ده دلته په دې علاقه باندې ده په میدان باندې مخ اړولی سمرباغ باندې مخ اړولی معیار باندې مخ اړولی دی خو هېڅوک هم چې کومه ده د ده په کارکردګۍ باندې خفه نه دي او لکه دی چې چا سره مخ اړولی دی نو هغه خلک ټول په ده باندې خفه دي او دا د یو ښه انسان نښی چې دی دې ځای نه رخصت شو او د ده پسې هغه خلک خفه دي لکه خوشحاله پرې نه دي چې یاره زه خو یو دغه شو زمونږ دا یو مثالي کارکردګي ده د سیدالله خان او زمونږ د نورو وروڼو نه هم دغه شانته توقعات دي چې لکه د دې په شانته کارکردګي وکړي د ده په شانته ځکه چې دی په هر محفل او په هر دغه کې چې راغلی نو خلک ده خندولي هم دي د خلکو له ښه مشورې هم ورکړي د خلکو سره ښه اخلاق هم چلولي دي او ډېر د ښه اخلاقو خاوندو زمونږ سره چې کومه ده نو هغه لیده او ملاقات ورسره کېږي خو په دې وخت کې چې کومه ده نو دی زمونږ نه رخصتېږي او د ده په رخصتېدو باندې دا ټول مشران چې کومه دي د علاقې خلک چې کومه ده دا دته هغه خراج تحسین پیش کوي د ښې کارکردګۍ په وجه باندې راغلي دي نو زمونږ به د ده سره دا دعا وایي چې الله تعالی چې کومه ده نو د ده دا پاتې عمر چې کوم دی دا هم دغه شانته په خیر او په عافیت او په خوشحالۍ باندې تېر او موږ د ده ورونه یو چې هر وخت کې د ده خدمت راته انشاءالله موږ به د په خدمت کې حاضر یو او ده زمونږ چې کومه دی نو لکه ډېر خدمت ساتلی زموږ د علاقې د وطن د عزت د هر څه خیال یې ساتلی دی موږ به د ده خیال انشاءالله چې دا هر وخت چې او زموږ قومي مشر ملک ایوب صاحب او نور جمله مشرانو د شونټالې نه راغلو مشرانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم ورونو ناظم صاحب خبرې وکړلې سیدالله خان دلته ډېره زیاته ښه کارکردګي کړې ده او د خلکو په روغو جوړو کې انتهایي کوشش کړی دی په دغه باندې چې خلک ډېر زیات انتهایي مطمئن دی او د ټولو نه زیاته پادري سره دا بیانومه چې کله په خرکي کې دغه د دهشتګردو اټیک وکړو او دوی زموږ نه لږ مخکې تلي او موږ چې ورغلو نو یونس رحمان خان او دوی لکه د یو کلوټ د لاندې هغه شپه هم تېره کړې وه او هغه ورځ هم ډېره په سخت او په تکلیف باندې تېره کړې وه خو مطلب دی چې دا شاته نه و راغلی نو موږ د دغه خبرو ډېره زیاته انتهایي شکریه ادا کوو مننه یې کوم خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد زندہ باد ہم سب کی خیر خواہ پولیس زندہ باد زندہ باد خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد ہم سب کی خیر خواہ
جنگ جذبې د لوړې دنګې ساتي د پښتو ننګ بیرغ د سر بالا ساتل ستوري د اسمان د هرې بدۍ مخې ته ولاړ لکه سندانه د امن یې امن